أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. سورت بنی اسرائیل کے سلور وجوہات دا عذاب بیانیگی. یو انکار د توحیدنا دے سر عذاب نازلیگی. دویم انکار د معجزاتنا. دریم حق پرست د علاقے نشړل. او سلورم حق پرست پوری ټوکې کول. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. د دې آیت نمبر 53. مفسرین د دې دو مطلب بیانوي. یو دا چې زما مومنانو بندگانو ته وایا. دا عبادی نه مراد مسلمانان. اے پیغمبر اوایا زما مومنانو بندگانو تا یقول التي هي احسن. یقول چې دی اوئی مشرکانو تا. یقولو چې دعوت ورکي مشرکانو تا د توحید نو په هغه طریقه چې هغه خسته طریقه ده. یو مطلب دا شو چې زما مومنانو بندگانو ته وایا چې دی کافرانو مشرکانو ته د ایمان دعوت ورکي نو په خسته طریقه دی دعوت ورکي. دویم مطلب اے پیغمبر اوایا زما بندگانو کافرانو تا مشرکانو تا یقولو چی دی اوئی اللتی آغا کلمه چی آغا خیسته دا. زمارے کافرانو مشرکانو بندگانو تا اوایا چی دی ایمان روڑی. ان الشیطان ینزغ بینهم. یقیناً شیطان وسوسہ چی پمیند دی کے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یقیناً دے شیطان دا انسان دا پار دشمن خکارا. ربکم اعلم بکم. رب ستاسو خپوئیگی پتاسو. این یشاکو غواړي اللہ یرحمکم پتاسو باندې برحمو کی. او ان یشا او کوغواړي الله نو عذاب بدر کی. وما ارسلناک علیہم وکیلا. تنه لګلی مونږه پدی باندې ذمہ دار. تو خو مونږ په پدی باندې ذمہ دار نه مقرر کړي. وربکم اعلم بمن. او رب ستا خپویږي پاغه چا چې پاسمانونو کې دی پزمکه کې دی. ولقد فضلنا
او په تحقیق سره مونږ وروالی ورکړی دی بعضې پیغمبرانو ته په بعضو وآتینا داود زبورا او مونږه ورکړیو داود علیہ السلام ته زبورا ګوره په زبور کې هم د نبی علیہ السلام صداقت ذکرو زبور کتاب میں ورکړیو دا زبور ذکر کا چې پدې کې د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو صفات بیان شوي ګوره څنګه چې الله داود علیہ السلام ته زبور ورکړیو او دارنګي هغه داغه په دور په تمام انسانانو باندې غوړه کړو نو الله رب العزت محمد علیہ السلام د اخیری نبی په توګه باندې غوړه کو کړه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين د دې آیت شان نزول کې مفسرین ذکر کوي چې دا آیت هغه وخت کې نازل شوی چې مشرکانو باندې قات راغلو نو دې ته ویلی شو چې اوس زه خپل بوتانو تاوازو کې کنه اغیر تاسو نه تکلیف لري کی لکه صحیح بخاری کې راځي چې مشرکانو به د پیریانو عبادت کو بیا غ پیریانو ایمان وروړو ا پیریان مسلمانان شو او دا چې چا د دی بندگی کوله هغه په خپل شرک باندې کلکو نو دی ته وی چې تاسو خود د داسې خلکو بندگی کوي چې هغه ځان ته د الله بندگی کوي او هغه الله ته محتاج دي او ځان الله ته نږدې کوي بعضی مفسرین ذکر کوي چې دا آیتونه پرد د مشرکانو کې نازل شوي چې بعضی مشرکینو د ملائکو مجسمه جوړې کړې وي او داغي عبادت به کو دارنګ پدې کې په اهلی کتابو مرد دي چې د عزیر علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د مریم دای د معبود کېدو عقیده وا نو الله رب العزت خپل نبی ته خطاب کوي قل دی توا اے نبی علیہ السلام تمام مشرکانو اهلی کتاب توا یا کم چې د الله نه سیوا د نور عبادت کوي چې تاسو باندې کله مصیبت راشي نو لک شان خدا خپل معبودان راو بلې کنه چې پتا ته ولګي دې زموږ امداد کولی شي او کنه آیا دې تاسو نه تکلیف لر کولی شي او کنه یا د نه تکلیف بل طرف تاړولی شي او کنه جواب معلوم دي چې یقینا دې قدرت نه لري ځکه په نه په نقصان باندې هو قادر صرف یو الله دی قل ادعوا الذين هو يا اے نبی علیہ السلام ادعوا الذين روبل اغه کسان چې ګمان کوي تاسو من دونه سوا د الله نه چې دا د الله شریکان دي نو غیر وغواړی کنه نو فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اختیار نه لري د لر کولو د تکلیف د تاسو نه ولا تحویلا نه د اړولو یو کشف دی یو تحویل دی کشف دی ته وی چې به تکلیف لري او تحویل دی ته وی چې ستانه واړی په بل چی راولي یا تحویل دی ته وی چې تکلیف د یو حال نه بل حال تواړی دا تکلیف در ته کم کی دا سم نشي کولی اولائک الذین دا هغه کسان دي دا دې چې را مدد کوي دی کې د مشرکینو د معبودانو د عجز بیان دی آیت ته خیال کوئ اولائک الذین دا هغه کسان دي کما دا دې چې را مدد کوي دا غي خپل پوزیشن دا دی یبتغون الی ربهم الوسیلۃ چاغي لټي خپل رب ته نږدې کته
او دلته به د هغې د معبودانو عجز په دریو طریقو سره بیانوي. یو محبت، بل امید، او دارنګ د عذاب نه یره. چې اولئک الذین دا هغه کسان دي یدعونا چې دی راغواړي نو هغې خو لټۍ خپل رب ته نږدې کته ایهم چې کم یو به د دینه اقرب زیات نږدې وي ويرجون او امید ساتي د رحمت د الله ويخافون عذابا يرقي د عذاب د الله نه ان عذاب ربك كان محذورا یقینا عذاب د رب ستا چې دی دا غینه يرقي دي شي. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ او نشته یو کلی مگر مونږ هلاکون کیو داغه مخکې د ورځ د قیامت نه یا عذاب ورکون کیو ایت عذاب سخت. کان ذالک فی الکتاب مستورا دا کار دے په لوح محفوظ کې لیکل شوی. دلته د کتاب نه مراد تقدیر لوح محفوظ. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ هر کلی ته مراد دخا دی کی اشاره شوا دا ټول انسانان به ختمیږي. مهلکوها معنی مرگ، ہلاکت قرآن کی په معنی د مرگ سره راغلی. د قیامت نه به مخکې دا ټول خلق مري ختمیږي با یا په خپل مرگ باندې مړ شي نو یا په کې چاته عذاب ملو شي لکه مجرمان او ظالمان. وما منعنا نیو منکړی مونږه ان د دې خبرنا ان نرسل بالآیات چې راولیږو مونږ معجزات لرا چې کوم دی غواړي الا ان کذب بها الاولون مگر دې خبرې چې تکذیب کړي د دې لومبنو خلکو. وآتینا ثمود الناقه ورکړو مونږ سمودیانو توخه مبصره نخکاره معجزه نو دی ظلم کو پاغی سرام. وما نرسل بالآیات نرا لگمگا معجزات لرا الا تخویفا مگر د پار د یرا ورکولو. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَإِذْ قُلْنَا کلچ منگا اویلا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ چی یقیناً ستا رب راگیر کردی دی خلق لرا. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس او ندی ګرځولی مونږه خوب ستا هغه چې تالی دلې دا کوم خلک چې وی معراج په خوب کېو اغي دې دې نه دلیل نشي چې وګور الله تخپل رؤیا ویلې دي. وما جعلنا الرؤيا الله اکبر مونږ ورته وایو دلته وی الا فتنتن دا امتحان دی. نو چې کله امتحان دی نو چې په خوب کې لیدل شي دا خو امتحان نشو ځکه په خوب کې خو هر سړی دا دعوه کولی شي او په دې کې رښتینیم کې دی شي چې یو عام سړی مو زه په خوب کې پاره سدرۃ المنتهى ته تلیوما خوب کې می جنت ولیدا خوب کې می جهنم ولیدا نو دا خو هر یو سړی داسې داوم کولی شي او خوب لیدیم شي. په دې وجہ د رؤیا نه مراد دلته کې لیدل پسترګو په حالت د بیدارۍ کې مراد دی ښا او د رؤیا اصل معنی لیدل دی او دلته معنی لیدل دی. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة وما جعلنا دا خبرم و سر بیان کئے پیغمبرا چیزا اسمان تختیوم اوز دا مشرکین و حال بیانی چی کل نبی علیہ السلام دی تا خبر ورکاو چیزا اسمان تختیوم پا جہنم کی زقوم انہیں خبر ورکاو دی پیغمبر پورے ٹوکی شروع کی اغلی دروغجن ویل د مخلصو کسانو ایمان نورم سیوا شو
الرؤیا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا رؤیا نا مراد رؤیا عین دسترگو لیدل اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت المعراج امانہ بیات ساتی اغا خلق چاگی وی معراج پا خوب کشو دا غی دلیل دا آیت تی خود رویا مانا چی تیادی نو بیا برابا اعتراض نکی خواہ ابن عباس سے بوئی او دا خبر صحیح بخاریم ذکر کرده دا چی رؤیا عین اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت المعراج دا دسترگو لیدلو چی نبی علیہ السلام تا دغا نخی دا قدرت دا اللہ دا معراج پشپ باندې خودلی شوی دیتے رویا ویلو زکا چې دا واقعا د شپې را پیښه شوی وا یا کافران وی کی دیشی چې دای په خوب کې لیدلی یا په خوب کې اسمان تتلیا خود رویا نه مراد دسترګو لیدل فتنه للناس الله اکبر کبیره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیت الحرام نه بیت المقدس ته د شپې بوتل شوی الله ور تخپل نخي خودلی دي او نبی علیہ السلام د شپې بیا واپس راغلی دی خلکو ته دا خبر ورکاو بعضی وی د رویا نه مراد د نبی علیہ السلام هغه خوب دی چې مکی ته فاتحانه انداز کې داخليږي د صلح حدیبیه په کال نبی علیہ السلام صحابه کرام سره راواغستل مکی طرف روان شو الله اکبر کبیره والشجره الملعونه فی القرآن او اغاونا چې بدی ویلی شوی په قرآن کې دام د خلکو د پاره امتحان او ازمیخ شجر ملعونه د دین مراد دی زقوم لکه نور سورتونو کې براشي چې ازالک خیر النزل ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمین انها شجره تخرج في اصل الجحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم بعض مفسرین ذکر کوي چې کله نبی علیہ السلام کافرانو ته تخویب د پارا د زقوم داونی تذکرہ وکا ابو جهل خلق توي اے قریشو اغه د زقوم اونا چې محمد ته خلق یری پویږي چې هغه سری خلق وینم ته پته نشتا ودا د یسرب غجوه کجوره ده چې دا د کوچو سره خوړل کیږي قسم په الله کوم ته دا ملوشي نو خبه خروخه دا آیت نازل شو دا کجوره نه ده لا خانا دا یوونه دا په جهنم کې راخیږي ابو جهل دی خو ډرامه باز خلکو کنه او بعضی مفسرین وایي چې کله دا آیت نازل شو نو ابو جهل د ټوکو په طریقه خپل وینځ ته وی چې ای وینځه کجوره او کوچ راوړه به خپل ملګرو ته تزقمو دا زقوم خوره پیغمبر مونږ د زقوم نه دا زقوم دی دا خوره الله اکبر کبیره والشجره الملعونه فی القرآن اغاونا چې بدی بیان شوی په قرآن کې ونخوفهم مونږ یرا ورکو دی لرا مونږ د قریش کافران په دې خبرو او د دې پشان په نورو خبرو سره دی تیار ورکول غواړو صدا پاره چې ایمان وروړي خو نتیجه ولټکیږي
سرکشی نورم زیاتیږي. سونه چې یو سړی نا اهلی په دې خبره ځان پوي کې نو سونه چې وته بیانونه کیږي سرکشی سیوا کیږي. اره یو انسان بدبختی ده. تاسو په دې معاشره کې دلی په نارینهو کې په زنانو کې سونه وته بیا بیا بیانېږي د جادو او د کوډو منترو نه خبرېږي خزور راوړي خو په دیندارو کورونو کې خو تبلیغ والا او د مولیانو په کورونو کې بیا بیا وته بیانېږي ځان ته ساته هغه نور زور راوړي. دا ته الله مهلت ورکي به الله داسي گیر کی چې بیا د خلاصون چلو ته نو ورزخه. ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. نزيات ايدي لرام الا طغيانا مگر سرکشی کبیرہ لویا دیل نور سرکشی سیوا کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا کله چې مونږ وې ملائکو ته سجداو کې په طرف د آدم علیہ السلام دی سجداو کا مگر ابلیس اونکا قال د اول زب سجده کوم. واقعا د آدم علیہ السلام د ابلیس وروړي دلته پدې کې مقصد صدقه اخو مخکم ذکر شوی دا دلته پکې مقصد دا ذکر کوي انجام د هغه چا چې انکار وکړ. انکار د معجزاتنا سبب دی د نزول د عذاب. وګورا سمودیانو اغه د معجزون انکار کړو عادیانو کړو نو الله هلاک. دارنګي ابلیسم انکار کړو الله هلاک کو. پیغمبرانو معجزې مرد کوي. دویم مشرکان د ابلیس سره مشابه دي. ګوره مشرکانم پیغمبر پورې ټوکی کولی ابلیسم پیغمبر پورې ټوکی کوي. زه بدل سجده کومه بیا په دې واقعیا باندې تفریعات کوي ښا چې ګوره د الله احسانات وګوره د مشرکانو ناشکری وګوره. دی د رسول نه انکار کاو د توحید نه انکار کاو بیا بور پس احوال د مشرکانو بیانې. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کله چې مونږ وویلا وَإِذْ یعنی اذکر دا واقعیا یاد کا هغه وخت یاد کا چې کله مونږ ملائکو ته ویل چې تاسو د آدم علی السلام په اکرام احترام کې سجده وکړئ د ابلیس نه سیوا ټولو سجده وکړه. هغه د کفر او د سرکشي لار اختیار کا. وی آیا ز سجده وکم هغه چاته چې تا د خوري نه پیدا کړی دی تا چې د په ما باندې فضیلت او غورواله ورکو او ما ته د حکم کو چې دل سجده وکا نو زه خدا سي نشم کولی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کله چې ویل مونږه سجده وکې په طرف د آدم علیہ السلام فسجدوا دی سجده وکا الا ابلیس مگر ابلیس انکا. قال د ویل اسجدو آیا زب سجده کوم هغه چاته چې تا پیدا کړی دی خلقتا چې تا پیدا کړی توینا د خټینا. قال ارایتک قال ویل اغه ارایتک خبر راکا هاذا الذی چې دا اغه سړی دی کرمت علیا چې تا عزت ورکړې د ته په ما باندې. لئن اخرتنی الی یوم القیامه کمال د مهلت راکو که زه دې رستو کم ترز د قیامت پورې که زری د قیامت درز پورې رستو کم لاحتنکن نو خامخا بیخ کندی بو کما. حنک بیخ کنده ته وی ذریته د اولاد ددا الا قلیلا سوا د لګنا. الله ته اذهب زه فمن تبعک چا چې تابعداریو ک د دینا ستا فمن تبع چا چې تابعداریو کستا منم د دینا
فإن جهنم یقینا جهنم بدل دستاسو جزاء موفورا بدل پورا واستفزز الفاظ لګران دي مانو ته خیال کوي ایو پیری سو پیریزان ته واړوي بیا مو الفاظ یاد شي واستفزز او خویاوا دوکا کوا واستفزز دوکا ورکوا خویاوا سمانا من استطواعتا آغا چاہتا چه طاقت لري تا منهم د دینا پس سره خویاوا بی صوتکا پخپل آواز سرا و اجلب علیهم او راول پدی بانده بخیلک سوارخ پل و رجلکا او پیدل خپل و رجلکا او پیدل خپل رجل وشارکهم شریک شد دی سرا پا مال او اولاد کے او وعدہ کو د دی سرا شیطان نکی وعدہ مگر د دوکے نو گورا شیطان دا خبر او که لأحتنکن دا دی یو مطلب دی لأغوین سنگا مطلب دی گمراہ کوم با بیخکندی جرل استل دا بکم طریقی سرزد دی بیخکندی کوما لأحتنکن ذریته زبدی را کاغم روان بیکم چرت چه زما خوخی اللہ تو اذهب لڑشد جنتنا واستفزز استزل خویوا وخدع دوکا ورکوا بصوتکا پخپل آواز سرا صوت شیطان صدخا دا ابلیس آواز صدی پا دیکھ گڑ اقوال دی زان سر یوسو اقوال نوٹ کے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے چی دا شیطان آواز ٹنگ ٹکور او موسیقی دا شیطان آواز دے اس کا دا ارسو کی کہ پاٹے والی کو بغیر پاٹے والی چی ٹنگ ٹکور او میوزک او سرنا گانو بجانو تسوک رواج ورکول غواړي دا شیطان آواز دی اوس دې ته ثقافت ویل او دې ته کلچر ویل دا غټ جرم دی ښا موږ مسلمانان یو چې ګینه موږ پښتانه یو نو زموږ ثقافت او زموږ ترتیب زموږ کلچر دا به ډولی او سرنا وي دا پښتانه یو چې دا زموږ د پښتنو کار دی نه چې موږ مسلمانان یو موږ بیسیکلی سیو مسلمانان یو بیا که په اسلام او په پښتو او په بل جبه کې کمی خبره اسلام سره متصادمی مونږ به اسلام نه پریدو هغه پریدو که چرته پښتو یو ځای کې د اسلام سره متصادم وا اسلام بالو پښتو بنالو ولته دا یاد وساته نو یو مطلب بصوتک دا د عبد الله ابن مسعود سے منقول خبر راغینا چې د دینه مراد څه دی د دینه مراد غانی بجانی او پدی باندې ځان په کول پکار دی چې دی آیت کې د شیطان خلق لرت چې گمراه کوي داغي یو سو ترتیبات ذکر کوي سلور طریقې د گمراه کولو د ابلیس واستفزز امر دی الله وتا امر کړي چې زخوا وا دی ته وی امر للتحدید زروک شمړه چې سکه هغه کوا خویوات دوکا کوا بصوتکا په आवाज تا سرا د دین مراد دعوت د معصیت سوک چی د معصیت دعوت سوک چی د گناہ دعوت چاته ور کوي
د کوړو منترو دعوت چاته ورکوي چې وای خورې هغه ځای کې سړی دی او ټک پټک کار کوي خاوند له غلام کوي او دارنګ دا چل کوي دا ساده خلی بشي بس ساختونه بدل در کی او جادو به ور باندې وکيو ابا اصول او خاول له به ورکه الله اکبر کبیره دا شیطان आवाज دی عقیده خلکو ته ګندکا پدی وجہ چې څوک هم د معصیت داعی دا خلق د شیطان لخر دی څنګه کل داع يدعو الى معصیت الله فهو من صوت الشیطان یو طریقه را شیطان سشوا اغا آواز پل اغا دا ٹنگ ٹکور آواز اغا دا ہری گناہ دعوت دارنگ اللہ لعب وسوسی دار شیطان صوت تھی دا یو طریقہ شیطانی دویم وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ راکا گا پدیبا نخپل اسونو والاو پیادل خلق دا دویم طریقہ دا دا دی مطلب دا دی چی خپل ټول چل ول استعمال کا دا خلقو دا گمراہ کولو کی حملو کپدی تزان ته دا خلق د خپل ځان د تابع کولو د پاره چې سکه اغاو کا ټول حربې استعمال کراولا مکر چلونا سونا صورتونه چې کی دي شي ټول اختیار کا بخیل کا دلته د خیل نه مراد شاه سواران سوار خلق د لخر ستا ورجلکا علماوی رجلن او رجلن پا معنی دا راجلن سرا پیادت لن کی دا پیدل لن کو نسا مراد دے مفسرین وی پا کل من رکبا او مشا فی معصیت اللہ فهو من جند ابلیس سوک چه پسورلے سور شو یا پیدل روان شو پنا پرمانے کے روان شو دا د ابلیس سیب لخکر دی دریمه طریقہ مشارکت پی الاموال یو پا طریقہ دا نظر دا غیر اللہ سرا مشرکین با دا غیر اللہ دا پارا پسلونو سارو کیسا مقرری یا پا فضول خرچے کے مال لگول یا دا حرام مال کمائی حرام مال را جمع کول پا اولاد کی دا ابلیس شرکت سدے بچی دا غیر اللہ دا پارا نظر کئی اولاد دا لگی دا یرینا وجنی لونا د شرم د وجنه خخی دارنگی ترک التسمیہ عند الوقاع بلخ پل بچی دا سی زیتا لیگل چی علت دا اللہ نافرمانی کی دا گناہ کارون اور بانے کئی یا پناجائز طریقوں سارا اولاد حاصلی یا غیت شرکی نمونک دی عبداللہ عبدالعظام گنج بخش پیر بخش د خپل اولاد صحیح تربیت نکئی دے شیطان سره شریکیا بچیے ملحدین زنادقه وګرځي وعدهم اوادی کا وددی سرا چې مړه دوباره جون نشتا
واعدهم او وعده کا وددی سرا دا د شیطان بل طریقه دا چې خلق سرا د دروغ وعده کوي یا د شفاعت د الہو او مړک جهنم ته لړشن ټول عمر خو باندې ال تروزی بتنا لوی لوی امیدونه ولا ورکیا او د دنیا مزیب والی او دا بیا الله رب العزت وی چې وما يعدهم الشیطان الا غرورا دا شیطان دی سره وعده نه کوي مگر د دوکي ان عبادی لیس لك علیهم سلطان یقینا زما بندگان نشته دی لرا ان عبادی یقینا زما بندگان لیس لك نشته تعالی پدی باندې وز د گمراه کولو وکفا بربک وکیلا او کافی دی رب ستا کار ساز ربکم الذی یسجی لکم دلائل عقلیہ ستاسو رب دے آغا ذات یسجی لکم الفلکا چی چلی تاسو لکشتے پی البحر پا دریاب کے لتبتغو من فضلہ دے دا پارا چی اولٹوے دا فضل دا اللہ نا یقیناً اللہ پا تاسو مہربان ذات دے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ کله چې اورسی تاسو له تکلیف په دریاب کې دول نو رکشي تاسو نه هغه څوک چې تاسو را مدد کول الا ایاه مگر یو الله وګورا په مصیبت کې چې گیر شوې په دریاب کې چې گیر شوې کشته په ډوبېدو شو نو لات او منات د نبیا رکشو ایر شو درنا دغل تم بیا یوازې یو الله را مدد کوم فلما نجاکم الى البر اعرضتم چکل نجات درکو په طرف د وچ نو تاسو مخواړو او د انسان نا شکر اف امنتم آیا تاسو به بچي اي يخسف علیکم دا چې بوزي تاسو لره په طرف د وچ کې یا رولیږي په تاسو حاسبن باران د کانو بیا بنمو می تاسو خپل ځان د پارزي موار ام امنتم آیا بیغم تاسو د دینا چې واپس به کی تاسو په دې دریاب کې اخرى په بل کرتا پيرسل علیکم قاصفا من الريح نو روبلیږي په تاسو ماتون کې هوا پيغرقکم نو غرق به کی تاسو لرا په سبب د هغه چې تاسو کفر کاو ثم لا تجدو بیا بنمو می لکم د ځان د پارا په مونږ باندې طبيعه تپوس کوونکې یا طبيعه بدلا غستونکې ولقد کرمنا بني آدم او په تحقیق سره مونږ کرامت ورکړې عزت مو ورکړې د آدم اولاد ته دی آیتونو نه ترغیب دی په سلورو نعمتونو سره په سلورو نعمتونو سره ترغیب او دا کرامت چې الله بنی آدم ته ورکړي دا په کوم ترتیب سره نمبر 1 بحسن الصوره الله انسان ته خسته صورت ورکړي بل بالعقل الله انسانانو ته عقل ورکړي دا د انسان حسن دی دا عزت او کرامت دی دریم بالقامت د انیخ قد قامت چي دي بل بالنطق خبرو کولو سره دی اظهار ما په ضمیر کوي بل بالکتابت په لیکلو سره بالرکوب پسورلے کولو سرا پلاس سره خوراک کول دا د عزت ته ښه چې پلاس سره خوراک کوي په دې وجه بعض علماء دا لیکلیم دي چې یو سړی په چمچ سره خوراک کوي بل سړی په لاس سره کوي د لاس سره چې دې کې منوړې راوچته یو دا نوړې خلې تکي
په دې ګوتو کې الله رب العزت داسې صلاحیت اخودلې دا داسې وبغون ترا پریدي او دغه بدن ته تقویت ورکوي که تا په چمچ خوراک شروع کړو دغه تقویت بدن ته نه ورکوي بیا لکه اوبو خو سره د ګوتو غلا نه لري کنه دې کې دا کمالات شته که تاسو خیال کړی په دې کورونو کې کم سالن کې چې خلک په دې لاس ته سالن لګراوالي نو هغه سالن زر تر زر خرابيږي په فرج کې هم خرابيږي کنه چې خلیده مو سوچ نه کړی چې په لاس سره سره په ګوتی وایي که په چمچ ته راواله نه خرابيږي معلومیږي د ګوتو کې څه کمالات شته دي ښا نو په لاس باندې خوراک پکاري خره چمچ په دی یو دی چاته عذري چاته تکلیفي یا خوراک داسي بغیر د چمچ نه خوړی نشي په لاس خوړی نشي نو الاکل په لاس سره دا خوراک دا د انسان کرامت دی بل دته الله دا صلاحیت ورکړي چې دی یو خیسته ترتیب د دنیا په کار کې ځان ته اختیاري د دنیا د پاره یو خیسته ترتیب بل دا مخلوق زناور شو دا زمکه شوي دا اونی بوټي شو دا ټول الله د خدمت کې لګولې دي دا عزت لګ دی عزت نور تا د پاره سپومه تا د پاره استوري تا د پاره زمکه تا د پاره اونی بوټي تا د پاره غرونه تا د پاره باران تا د پاره ته نو څه غواړې مړه دا د انسان کرامت ته ولقد کرمنا بني آدم په تحقیق سره مونږ عزت ورکړې دي بني آدم د آدم اولاد ته بني آدم ته مونږه کرامت ورکړې دي بني آدم ته مونږ کرامت ورکړې دي دا چې انسان ولا سوچ کی چې الله ستاسو نو تذکرہ کړی دا چلوي ما دل عزت ورکړې دي او ستا خپل عزت نه دی خوخه ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر وحملناهم او مونږه سوار کړیو دی لرا وحملناهم في البر پورته کړی مونږ دی لرا پوچا په دریاب پوچا مې دل تنظیم کړي چې چرته زی گاډي به برابر ستا خوخره که کمزوري گاډي کې زه او که غټ گاډي کې زه والبحر او په دریاب کې ودالاسو ورزقناهم من الطيبات او مونږ رزق ورکړي دیره د پاک سيزونو نام وفضلناهم ورکړي مونږ دیلرا علا کثیرن پډیر د اغه چانا چې مونږ پیدا کړي تبذیلا پډیر غره کولو سرا د انسان ته مونږ ډیر زیات غرواله ورکړي دي یوم ندعو کل اناس بامامهم پک مرز چې براوبل مونږ ټول خلق پنوم د پیشوا داغي سلام پنوم د امام داغي سرا الله اکبر د امام نه سم مراد دی یوم ندعو کل اناس بامامهم بعضی وی د هر قوم نبی چا چې کم نبیو داغه نبی په نوم سره د عیسی علیه السلام امتیان راشه د بل نبی امتیان راشه بعضی وی الہی کتاب لکه تورات والا دی خواشه انجیل والا دی خواشه لکه څنګه چې دنیا کې که لکه شری جامی پارچه والا دی خواشه د سلم پارچه والا دی خواشه یار پلان کې استاد دا پیریډو الکه پلان کې استاد والا کلاس دی خواشه بعضی وی د امام نه مراد عمل نامه عمل نامی دی دا عملونه پچا کې چې کم عمل زیاتو په هغه عمل سره الګه قران والا دی خواشه jihad والا دی خواشه تبلیغ والا دی خواشه ټول د دین کارونه الګه د ډیرو خلکو رجوع سره مینې ډیر نپلی روجی نیسی رجوع والا دی خواشه د چا ډیرو نپلونو سره مینې د چا ډیرو خیراتونو سره مینې نو عملونه امام نه یو مراد عمل بعض وی د دین مراد دین
هر چاته بداغي الکه دین اسلام والا دا د يهوديانو دین والا د سیکانو دین والا یو امانه عمل نامم کړی شوی دا یو روایت ذکر کیږي چې د امام نه مراد مور ده په مور په نوم سره ځکه چې د قیامت پر د خلکو په خپل پلار په نوم سره هغه پهر ختم شي خدا خبره کمزوري ده شیخ القرآن رحمت الله علیه یو نور کی پاغه روایت باندې رد کړي دي چې کوم روایت کړي د مور په نوم باندې به خلکو ته आवाज ورکول کیږي الله اکبر کبیره بس تا چې دنیا کې ځان لکه مقتدا ګرځولې د جون تیرولو ځان لکه کم تن لیډر ګرځولې نو داغه په نوم باندې به ولا आवाज ورکول کیږي ويوم ندعو كل اناس بامامهم التب تقسیم کیږي فمن اوتی کتابه بیمینه بس هغه څوک چې ورکړي شو تا عملنامه په خلاص سلام دا کامیاب خلق دي فاولائک نو دا کسان یقرؤون کتابهم لولی بخپل عملنامه دی بخپل عملنامه لولی او ډیر خوشاله وي ولا یظلمون پدیبانه بظلم نشی کېده فتیلا پقدر د تار د اډوکی د کجوره ومن کان فی هذه اعما او اغه سوک چې او پدی دنیا کې لوند اخرت کې به میلوند دا ډېر ظلم هونده نه معلومي چې دنیا کې کوم خلک وړاندې نو دلته کې محروم دي غریبانان الته به وړاندې نه دا معنا نه چې څوک دلته وړاندې کینی الته به وړاندې ښا ومن کان فی هذه اعما څوک چې په دې دنیا وړاند دلیل نه دلته وته دلیل نخکاری حق خبره ورته نخکاری په غیر ځان خړون کړي دي دا حق خبر اقرار اعتراف هم نه کوي دی باخرت کې لون دي د دیدار د الله نه وادول سبیلا او دی به رکون کی د نه غلاره وان کادو لا یبتنونک او یقینا غواړي دا مشرکان چې واړی تا د بیان د اغه سنا چې مونږه وਹੀ کړي تا چې ته اوتړې په مونږ نور خبرې د قران نه علاوه نو اذن نو په دغه وخت کې بدی تا سره دوستی وکي لته دا قران نه بیان نوري سي کیسه وته شروع کی کنه تا سره به دوستی وکي بیا نو که تا تاسو کوی ته دا درسونه او دا بیانونه او دا ردونه مکوا نو بس دوستی به یو مرګرتیا وي دا څه خبره ده چاونه منی ولولا ان ثبتناکا که چرته مونږه نوې مضبوط کړي لقد کتا نو یقینا نږدې و چې ته کوک شوی دی ته لغونتا الله دی امت توري خو که چرته ته دی باطل ته لغونتم کوک شوی وی اذل ازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات نو دغه وخت کې به مونږ سکولې او تا ته دوچن عذاب د دنیا او دوچن پس د مرګ نه ته بل چاته اعلان نه کې ثم لا تجد لك بیا بنمون تو تازان د پارا زم مقابله کې امدادي وان كادوا ليستفزونك من الارض او یقینا دی غواړي چې چلونه جوړ کیستا خلاف د وجه د زمکینا چې توبه سیده دی زینا چا چې حق پرست ایستی دي دا سبب د نزول د عذاب دی یقینا دی غواړي چې چلونه جوړ کی من تا د پارا من الارض د زمکه د مکینا ليخرجوك منها دې د پارا چې توبه سی و اذن په دغه وخت کې به ایثار نشي دي ستانه رستو مگر لګا سنت من قد ارسلنا
مونږ به وکتا د پاره پشان د طریقې آغا چې لیږلي مونږه پیغمبران مخکستانه او نه به مونږ زمونږ طریقې له بدلې ده. اقم الصلاة لدلوک الشمس، اقم الصلاة پابندی کوه د مانځه، لدلوک الشمس په وخت د زوال د انور کې چې کله د انور زایل کیږي دغه وخت کې مونځ کوه د ماسپښینه، الی غسق الليل تر د تیاری د شپې منځونه کوا، د شپې د تیاری پوری منځونه کوا. نو ګوره پشپه کې کم کم منځونه رااله، الی غسق الليل د وخت د زوال نه راوالی تر د شپې پوری منځونه کوا. وقرآن الفجر او موز د سبا، لستل د سبا، د دینه مراد موز د سبا. ان قرآن الفجر کان مشهودا، یقینا لستل د سبا، ان قرآن الفجر یقینا دا لستل د سبا کان مشهودا دیتا حاضری د ملائکو کیږي، پای کې د شپې د ورځې ملائک جمع کیږي. د سبا په مسکی د شپې او د ورځې ملائک را جمع کیږي. نو دک مسکوا ومن الليل فتهجد به، او بعض د شپې نه تهجد کوا، به په دې قرآن، دا قرآن په تهجد کې لولا. ومن الليل او د شپې نه، دا من د تبعیض د پاره دی ښا، دا نه چې ټوله شپه، ټوله شپه نه، شپه د آرام د پاره ده، خو لږه حصه پکې الله له ودرېږه، د شپې تهجد کوا، که د شپې اول کی که میز کی که آخر کی، آخر حصه ډېره غوره ده. او دې کې یو خبره معلومه شوه، دا لومبنی حکم چاته دی ومن الليل، نو دې من نه دا معلومه شو چې ټوله شپه عبادت، دا صحیح نه دی. ټوله شپه عبادت، ټوله شپه عبادت د نبی علیہ السلام نه همیشه د پاره نه ثابت، البته کله نا کله نبی علیہ السلام ټوله شپه مسکړې کبھی کبار، خو عام وختونو کې چې د تشپیرونه نو دا شی ثابت نه دی. او چې ته خاص مقدا فتحجد، د تهجد معنی د ترک النوم، خوب پرې خودل. د شپې په موس کې غوره ترتیب دا دی چې انسان اول اودشي بیا را پاسی، او کتا ته بیا د شپې را پاسېدو کې تکلیفي نشي را پاسېدې، نو ماسخوتنو کا لکه څنګه چې تراوی دې ته خو مونږ اخر کې نشو را پاسېدې کنه، دا په اخر حصہ کې دام غوره ترتیب دی. نو هغه د شپې په اولی حصہ کې مونږ کو، دام یو دا رمضان عبادت دی. کدی ته بیا د خوب نه پس را پاسېدو بیا مشکل وا. ومن الليل د باز د شپې نه تهجد کوا، به په دې قرآن سره، به ضمیر قرآن تراجه دی، ځان بے خوب کوا په قرآن. که یو سړی را پاسېدو او دسې وکړو بیا دې ذکر ته ناست یو ډېر سات او بیا نپل کوي، نو دا غوره ترتیب نه دی. اول دا منځو کنو بیا ذکر کوا، په دې قرآن ځان بے خوب کا، په بل یو عمل نه. نافلتا لگ دا زیاتی عمل دستا، بیا په تهجدو کې ډیر زیات کمالات دي، ډیر کمالات دي فکی. الله اکبر کبیرہ. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، نزدې دي چې اوبلیږي رب ستا تالرا زیستایلی شوی تا. عسى ان يبعثك دا تهجد فیدا، سوک چې تهجد کوي نو الله به مقام محمود تا ورسي. مقام محمود معنی اوچته مرتبه، لکه یو حدیث کې راځي شرف المؤمن قیامه باللیل، د مؤمن شرافت دا دی چې د شپې تهجد کوي، دا د شرافت دی.
وعزه استغناؤه عن الناس، عزت داده د خلقو نه مستغنی درځي، خلقو ته به خپل جتونه نخ کار کوي. نو د شپې مستا نبی علیہ السلام نوم د شرافت کې خودو چې دا د مؤمن د پاره شرافت ته. مقام محمود څه سیز دی چې اے پیغمبره زرد چې اوبر سید تعالی ربستا مقام محمود تا. د مقام محمود یو مطلب د قیامت پر شفاعت، د مقام محمود یو معنی شفاعت عظما، ځکه چې ګرمي بوي، سختی بوي، مؤمنان به پریشان ای، راجم بوي، آدم بابا ته بلل شي، الله ته وایي چې حساب کتاب ابو اذا الله ته نشم ویلې، نوح علیہ السلام ته براشي ویزا الله ته نشم ویلې، ابراهیم خلیل بل پیغمبر بل و تب آخر کوئی اخیری پیغمبر تلال شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با الله له سجده پریوزی او دا الله حمدونه به ذکر کوي. الله به تو یہ محبوبا سر پور تک چې سغواړي نو اوغواړه، شپارس کا و شپارس دی قبلیږي. نو دغه تویل کیږي مقام محمود، دغه تسوی مقام محمود. الله اکبر کبیرہ. دارنگی مقام محمود شفاعت عظما دا به قیامت پر از باندې. وقل اوایا رب ادخلنی مدخل صدق، وقل اوایا اے نبی علیہ السلام اے زماربا داخل کی ما زید داخلی دو د رشتیاو تا او اوبا سما پایستو د رشتیاو سرا. د دې څه مطلب دی یاره؟ او دا چې کلم ته د کور اوزی کنه، که مدرسې ته ځي، که دکان ته ځي، دا آیت وایا، دا قل وسره مو وایا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یو سو پیری وای، دو درې پیری وای، او پیری وای. دا مجرباتو نه دي، سنه دي تا ته بس مشکلات رکاوټ په خپل کار کې ناراضي. د کور چې کله موزي نو دا آیت د دې قلنا بغیر وایا. رب ادخلنی دعا ده. په دې آیت کې الله رب العزت پیغمبر ته دعا خي او دا د هجرت سره متعلق ده. ځکه چې مشرکان د مکې نه وباسي، هغې دا اراده کړې ده، نو الله ورته وایي داسې دعا وایا، ربه که مې وباسي هم په رښتیا و، که داخله مې یو ځای ته نو هم په رښتیا و. چې نږدې ده چې تا وباسي نو داسې دعا غواړه. د دې په شان نزول کې مفسرین گن اقوال ذکر کئی. یو قول دا بعضی مفسرین ذکر کئی چې دا آیت د مکینہ مدینی طرف تا د ہجرت د حکم راتلو نمخ کے نازل شو. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. صدق دا صفت د مکانم دی او د دخولم دی. اغه زید داخلي دلو د رښتیاو یا پرشتیاو داخلي دو سرا. رب ادخلنی مدخل صدق. نو مدخل صدق او مخرج صدق د دې مصداق یو مکه او مدینه. ما رشتینی زیت داخل کا چې مدینه دی او ما اوباس د رشتینی زینه چې مکه دی. خیال مرانغی ادخلنی داخل کما رشتینی زیتا شاہ کم زیدی و اخرجنی اوباس ما د زید رشتیاونا چې هغه مکه دی.
ځکه رښتینی ځای هغې ته وایي چې پای کې الله برکتونه چولي د خیر ځای د خیر ځای نه مې خیر ځای ته بوځي د خیر د ځای نه مې د خیر ځای ته بوځي څنګه د خیر د ځای نه مې د خیر ځای ته بوځي ښایسته دعا شوه که نه شوه د خیر د ځای نه مې د خیر ځای ته بوځي یا مطلب دا چې ما ته په مدینه کې اس تکلیف مرا کوا ما د مکې نه په داسې طریقه وباسا چې زما زړه کې دې ته د واپس کېدو جذبه بیانیه دا یو مطلب شو یاد بی دا دویم مطلب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق ادخلنی مدخل صدق نه مراد قبر دی او مخرج صدق نه مخرج صدق د دینه مراد دنیا دی چې د دنیا نززم او قبر ته داخليږم نو په داسې حال کې چې ما دنیا کې ذمہ داریاں سنبھال کړی یا ستا دین می پورا بیان کړی یا نو قبر می روخانه کا درې مطلب دا دخول او خروج په طاعاتو کې د یوې نیکې نه می بلې نیکې ته بوزي څنګه یعنی چاته می د دین دعوت ورکو نور عالم دلته عبادت کې ولګیدم الته مې لک خیرات وک نو اس می ذکر شروع کو جهاد ترلم واپسې کې مې د مخلوق خدمت شروع کو نو دا د نیکو د ډیروالی دعا ده څه دعا ده بعضی مفسرین وی دا آیت عام دی دی ټولو سيزونو ته شامل دی او هر هغه کار تا چې زوته داخلي ګمربا نو هغه کار مال برابر کې د کم کار نه چې واپس کېګم هغه را برابر کې د کور نه وته کې دا دعا ویل پکار دی ښا یو د کور د وته دعا ده کور د وته دعاګانې دی ویني بیا دا وایا رب ادخلنی مدخل صدق اے زما ربا داخل کې ما زیر داخلي دو د رښتیاو تا او با سما د زیر استلو د رښتیاو نا وجعلنی وګرځه ماتا د خپل طرفنا سلطانا غلبا نسویرا نخکارا وقل جاء الحق وزهق الباطل او اوایا اوس دی آیت کی زیر ریخا چې مکه به پته کیږي او تب به تور فاتح مکی تزي د کعبه نه غیر چا پیرا 300 بوتان به ماته او پیغمبر په خپل جب مبارک سره بوي چې جاء الحق وزهق الباطل حق راغ د باطل ملا مات شوا د حق مقابله ته باطل چرته ټینګي دي شي وقل جاء الحق وزهق الباطل و اے نبی علیہ السلام جاء الحق چه حق راغ رکشو باطل ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل دی رکی دن کے چه کم یو سیز باطلی دا بختمی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین اس ترغیب الى القرآن الکت ہجرت کے کنا قرآن ډیر ډیر لولخا او د قرآن نه د پیدي اغستو د پاره ایمان ضروری دی ځکه چې کله زد او عنادی نو بیا قرآن سره نقصان سیوا کیږي په دې آیت کې الله دی قرآن د پاره لفظ د شفا ویلی دی او د رحمت په دې قرآن سره مؤمنانو ته روحانی جسمانی دواړه قسم شفا ملاویږي کله چې سړی قرآن لولي تلاوت کوي زده کوي قرآن سره مینه ډیره زیاته یا نو په دې سره عمل انسان کوي د گمراهۍ نه د شکونو نه د تیارو نه د شیطانی وسوسو نه د بدو اخلاقو نه د دین او ته نجات ملاویږي د قرآن کریم نه په دم اچولو سره د انسان جسمانی مرضونه اغم ټیک کیږي شفا ملاویږي
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او پیری سورت فاتحه نو ولسته پیغمبر چیچلی باندې شوب کړي واغه پخته خو کو سړی مسلمان نو ابیات دی دیرش بيزیم راوسته وي دیرش بيزي ولا ور کړي وي ښا وننزل من القرآن وننزل او نازلو مونږه د قرآن نا دا من بیانیه ده ښا چې کله من بیانیه شو نو اشاره شو چې ټول قرآن شفا دی هر یو آیت جدا جدا شفا دا د ماجونو دوای په شانته نه دی چې دونه اجزا یو زیشنو بیا به علاج پکې نه د دې هر یو آیت کې شفا ده وننزل من القرآن او نازلو مونږه د قرآن نا هغه چې دا شفا ده للناس د پاره د خلکو دا قرآن کریم الله وی مونږه نازلو د قرآن نا هغه چې شفا ده او رحمت ده للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزیاتی ظالمانو لره مگر تاوان چې په قرآن سره ټیکیږي نه قرآن ولا بیا بیانیږي دغه تاوان نقصان خسران نور سیوا کیږي دکی به بیماری نور سیوا کیږي مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی تبا علاج کې قرآن به بیانې رد منکرات وبکه دی خو مریض ځان ټیکول نه غواړي خپل علاج کول نه غواړي نو مرض به نور سیوا کیږي د دوايي سره دوایم کوا وسره پال پریز مکوا نو جسونه دوايي ده نو دونه مرض نور سیوا کیږي نو دغه ظالمی چې په قران علاج نشو په قران باندې ټیک نشو په قران د غم خادي بدل نشو په قران د عقیده بدل نشو چې مکمل اویږي د کوټګرو او جادوګرو پسې ګرځا او خدای زده او د عناد نه دا ظالم دی ښا د قسمت کې راحت نشتا واذا انعمنا على الانسان اعرض چې کله مونږ نعمت کو په یو انسان نو دې مخواړی ونآ بجانبه او لرکی خپل ډړه واذا مسه الشر كان يئوسا او چې کله اورسیدله تکلیف نو دی وینا امیدا قلت ورتوایا کل يعمل على شاکلته هر یو دی عمل کی په خپل طریقه فربکم اعلم بس رب ستا سو خپویږي ستا سو رب خپویږي بمن هو اهدا سبیلا فاغچا چې هغه مندون کې د نیغ لارې دی ويسالونک عن الروح په دې آیت کې زور نه د عنادی ته څنګه چې مقصد په کیسې د داعی چپ کول چې دی یو تپوس کې د سړی غلي کول غواړي چې دی ورګه څنګه سړی می کېله کو کنه مولا می چپ پاتې دا سي تپوسونه چې توې زور باندې سړی چپ کمخه دا تپوس د زد نډکی دا قران کې چې دلته را تپوس ذکر شوی ويسالونک عن الروح په دې ځان پوي کې دا سوال مشرکانو کړو خدا او ته يهوديانو خودلو ښا د يهوديانو نزد کړو سوالونه چراشه په پیغمبر داسې قسم سوالونه کوا او داروستو صورت کې راځي سورۃ الکهف کې نو یو تپوس د روح بارکیو بیا د هغه په جواب کې سورۃ کهف نازل شوه دی بعضی وی چې دا تپوس يهودو په مدینه کې کړو نو مدینه کم تپوسونه شوی مکه کم شوی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې زه د نبی علیہ السلام سره مدینه کې روانم نبی علیہ السلام یو ځای کې تکیا لګولې وا
د يهودو یو ډله ورته رشوه نو د يهوديانو یو بل توي الکه دې سړی نه لګ د روح باره کې تپوسو کې بعض ویل تپوس ته مکوي اسنه جواب در کیو هغه بیا تاسو خپای یو پکې وینې زه خو د خامخا تپوس کوم نوراغي وتو یا محمد مر روح دا روح سسیز دی نبی علیہ السلام غلی پات شو دا یهودی وی دا ابن مسعود سے وی ما وی کہ پیغمبر ته وحی راځي جواب بکئی بیا دا آیت نازل شو نبی علیہ السلام اولستو او دی یهودیانو مشرکانو ته وی کده تاسو ته پوره تفصیل بیان کړه دی روح کنا پوره تفصیلات میں نوعا نو بیا پوښ دا پیغمبر نه دی ښا دونه د کافر بچیو دونه پتا ہوا تھا دی یہودیانو مشرکانو طویلیو کدی پیغمبر د روح بارکه پورا معلومات درک دا بد الله رسول نی او قسم او نوی بیا بم رسول نی او کدا سے اجمالی شارٹ کٹ خبره وکینو بیا پیغمبري نو یسالونک وَيَسْأَلُونَكَ او دی تپوس کے استانا عن الروح پا بارد روح کے توتوایا الروح من امر ربی سونا وڑو کی مختصر جواب دا روح چی دے دا من امر ربی دے ہا بیا پا دی روح باندے دلتا بازے علماء ډیر زیات تفصیل سره تری چې جوهر دی او کدا عارض دی او مجرد دی او که مادی دی او که بسیط دی او که مرکب دی او هغه خلکو ته فایده نه ورکي اے پیغمبره دی تپوس کیستانا په بارا د روح کې قلت ورته وایا دا روح چې دی من امر ربي دا حکم د رب زما دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو له د روح بارک ډیر لګ علم درکړې شوی دی یعنی دا روح یو پټ سیز دی چې دا ټول انسانی جسم کې خوریا دا ټول انسانی جسم کې خور دی دا روح چې داغي په سبب د انسان جسم ژوندۍ خوراک کا ګرځیدل لیدل قتل کیا او چې کله د بدن نداوزی بیا دا انسان تصرف نشي کوله روح یو پاک سیز دی چې کله په بدن کیا دا بدن بویم نه کوي چې کله ته دا روح اوته دا بدن لګي ساریږي نو بوم شروع کوي بس اگر روح ته تللی ښا قل الروح من امر ربي بیا دا روح چې دی کنا دا د الله د معرفت عجیب مثال دی روح په انسان کې دنن موجود دی انسانی نوینی نو ته ګوته وړي شي حال دا چې دا روح یو مخلوق دی نو دغه شان خالق مدبر د عالم موجود دی ماوتا تنخکاری روح ار سړی منی کنه منی دهریه منی لکه نو دهری ته چې وې چې کم سیسه په نظر ناراضی نو هغه نی نو دا روح په نظر ناراضی او ته منی نو الله رب ال په نظر ناراضی او هغه منل پکار دی کنه اگر چې روح په بدن کې دن نه یا او الله خو د کائناتو په ټول کائنات کې موجود دی په عرش باندې دی بل روح د انسان په خپل بدن کې دی د روح کیفیت نشي بیانولې چې دا روح ما کې دی نو دا څنګه سیز دی دا چې ته دونه غونته دی چې ته په دې لکه دی که دماغو کې دی که چې ته یو ځای کې کلمه کې ولا جدا کور جوړ شوی دی که دا څنګه کی سره دا تفصیلات څوک نشي بیانولې چې اولاد دی او کپروت دی شکل ولشتاو کناو څنګه چل دی نو الله هم داسې یو ذات دی چې د انسان دا غدتلو راتلو د ناست کیفیت نشي معلومولې چې الله څنګه ناست دی څنګه ترتیب دی مونږ په دغه کیفیت باندې نه پوهیږو تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت الله علیه د روح صد پاس شل تعریفونه ذکر کړی دی مقام کې ښا
او د روح په حقیقت کې ساتل سواقوال دي ويسألونك عن الروح تپوس کایستانا اے نبی علیہ السلام په بار د روح کې تو دا روح حکم د رب زما دی دا مقام دا سوال بیات ساته سورۃ کہف کې بلک تفصیل کو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ندی درکلی شوی تاسو ته علم مگر لگا ولئن شئنا کو غواړو مونږه لنذهبن خامخا ببوزستانا آغا شی چې مونږه وਹੀ کړه د تا تا ثم لا تجد لك بیا به انمو می د خپل ځان د پاره پاغي سره په مونږ باندې وکیل ذمہ دار الا رحمتا من ربک مگر دا رحمت دې طرف د ربستانه یقینا فضل د الله دې پتا کبیر الوی قل ان اجتمعت الانس والجن قل او اے نبی علیہ السلام لئن اجتمعت الانس والجن کچرتا راجم شیدا انسانانو پیریانا لئن اجتمعت الانس والجن کراجم شیدا انسانانو پیریان پدې خبره یا تو چراتلو کی تاتا په مثل د دې قران نشي وروړي په مثل د دې قران ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا قریش کافران راغلیو نبی علیہ السلام ته چې مونږه غواړو نو استاد قرآن پشان کلام به مونږه جوړ کوخه او استاد دعوه به باطل شي چې ته دا قرآن ما ته وਹੀ کیږي او چې دا د الله کلام دی او استاد نبوت د پارتوي دا دلیل دی نو الله رب العزت نبی علیہ السلام ته حکم وکړه چې دی ته وای आवाज تاسو نه اپیریانم وسرم مولیانم وسرم دا معبودانم دا ټول را جمع شه او زید قرآن غنتر اوڑے او دا زمانه گوادا چه لگ سکم پینزل سوکال برابری دو والدی او دا قرآن دا اللہ دا دی کلام پشان کلام سوک دا دی مقابله نشی کولی سوک دا تی نشی جوڑو لگا دین دا معلوم شوا چې قرآن حق سجد اللہ کتاب دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت وئی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر که بعض د دینا د پاره د بعض امدادیان شي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل او یقینا بیان کړي مون خلق لره په دې قرآن کې د هر قسم بیان مونږ په دې قرآن کې هر قسم بیان کړي دي خلق د قرآن مثل زکه نشي راوړي قرآن کې هر قسم بیان موجود دا د بلچا په کلام کې نشي کېده بیا وګوره قرآن کریم کې ډېر کمال دی سیده ساده خبره پیش کوي ښا هر سړی پی پوي بعضی دې یو عالم سے براشي کنه نو چې بیان کینو وی دا سور د موجبی کلی دی او دی کې مراد هر پرد افراد نو هر سړی پی نه پوي خو تاسو د قرآن د معنی او هر سړی پی پوي یار دا ساده کلام دی د الله سیده ساده خبره پیش کوي چې دا عقیده او ساته دا مساتا دا کار کوا دا مکوا منزونه کوا زکات ور کوا حج ادا کوا لا تقربوا الزنا لا تقربوا الفواحش لا تقربوا مال اليتيم لا تقولوا راعنا قل للمؤمنين يعضوا من ابصارهم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم دا کوا دا مکوا دا کوا دا مکوا سونه خپل خیسته طریقې سره اللہ اکبر من کل مثل ہر نوع بیان توئی من کل مثل دا ہر قسم بیاننا فابا اکثر الناس بس انکار کی اکثر دا خلقنا سوا دا ناشکرینا وقالو لن نؤمن لکا وقالو او دی بویلا دا دی آیت بارہ کی مفسرین ذکر کئی یورز مشرکان پائی کی عدباو پای کی شیباو پای کی ابو سفیانو پای کی ابو البختریو اسود بن عبد المطلب زمعہ بن اسود ولید بن مغیرہ او ابو جہل ڈالا تا پورا پارٹی وا دارنگی عبداللہ بن
ابي امیم پکیو، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، نبی بن حجاج، منبه بن حجاج، دا ټول ډله را جمع د کعبه په خوا کې. دا چې د انوار پریوتونه لګرستو ټیمو خپل میز کې لګیا دي چې یو خود دې سړی نه تنگ راغلی یو. اچانه سونه خوږ شخصیت وي د دې نه تنگ راغلی یو. اوس که دا و د پیغمبر خپلې پستې پستې خبرې کولې چې دا لات او منات او عزا دا خبرې ورته نه کولې، د قرآن دا بیانولې ورته نه کولې. ورته وی اسیم تاسو موس کوئ او په تاسو په دې موس خو ډېر ثواب میلاویږي. دی به څونه ښه سړی دی که نه، دی به ډېر ښه سړی دی. کله کله مونږ وایو مونږه مسلمانان پلان کې ډېر ښه سړی دی. په څه وجه ښه سړی دی؟ د چا ملاس ته غوام نه پاسوي، نه د چا خو کې دی او نه د چا په بدو کې دی. په خاندان کې به خادي پای کې به دا قرآن او دا شریعت غار غار کیږي، دی به پکې بیا هم ناست دونه ښه سړی دی. ګوره غږ نه کوي، په تندي یې خوله نه راځي. دی ګوره د پیغمبر باره کې وي د دې سړي نه تنگ راغلی یو، د پسې څوک ولیږي، څه کمپرومایز ورسره وکړې، څه مطالبې ته نه کوو، نو کراته پوره کې نو ایمان به پرې راوړو، او کنه دې پوره نه کې جدائی به ته اختیار کو. نبی علیہ السلام پسې جواب ولېږه. نبی علیہ السلام په منډه راغی، په خوشحالۍ جوړې سر اثر پې شوی دی. ځکه ما پسې کس راولېږلو جوړې دي کې څوک مسلمانېږي. ښه الله اکبر کبیره. مشرکان په تعانون شروع کو. ګوره تا په مونږ کې اختلافات پیدا کو، پل ولید را تسنس کا، زمونږه مشرانو ته بدرد وې، زمونږه دین باندې عیبونه لګې. وی مونږ تا ترغی نه منو تر څو چې یو څو کار نه کړي. داسې وکا زمونږ دا علاقه دا مکه ډېره تنګه ده او زمونږ مالونه کم دي، جون مو سخت دی. نو ته خو هم پیغمبر نو رب ته دی ووایا چې دا غرونه دې ځای نه لرې کړي او دا مکه لږه کولو شي، زمونږ کلی به پراخه شي. بل وګوره په شام او په عراق کې لوی لوی نیرونه دي، دلته نیرونه نشته. نو مونږ ته د نیرونو انتظام وکړه. ولې دا چې ته د اوبخارو وزیر دی سي خلکو ته د اوبخارو د لختو د نالو انتظام کوي څه. ځکه مونږ په اوبو راوړو باندې ستړي شو. یو پکې وویل چې ته پیغمبر یې نو په کار چې ستام غټ غټ باغونه یي او پای کې نیرونه یي. ایا که ته پیغمبر یې نو داسې کار وکړه په مونږ باندې عذاب را نازل که کنه ځه چې مونږ ستا خبره نه منو، یا مونږ ته مخامخ الله راوله یا راته مخامخ ملائک راوله. یا دې تا دپاره د سرو زرو یو ښایسته کور جوړ شي کنه، یا دې تا دپاره پوڼی ولګي چې مونږ د سره ملګري شو یو ځای په اسمان ته ورخیجو بره چې تا ته وحي ملاویږي چې مونږ یې ووینو چې ته زمونږ په مخامخ لاس په لاس وحي تا ته ملو شي، هله به دې ومنو. نبی علیہ السلام سخت خپه دي نه پاسېده. الله دا آیتونه راولېږل، اے پیغمبر دی ته ووایا وقالو دی ویل نؤمن لک مونږ ایمان نه راوړو. پتا کله به ایمان راوړو حتی تبجر لنا، تا باندې ولې ایمان راوړو؟ ته مونږ ته د غرونو او د لختو او د نالو د کارونو او د بجلو نور منډې ترړې نشي وارې، نو ستا څنګه ملګرتیا وکړو؟ هلکه پیغمبر دې دپاره د پیغمبر وارثان به دې دپاره چې تا له به د نیرونو دا انتظامات کوي، تا ته به ستا عقیده هی، تا ته به د آخرت والا زندگی برابروي. وقالو نو دی وایي مونږ چر ایمان نه راوړو. پتا
تردی چې روانه کی مونږ ته د ځمکې نه چینه ینبوعا چینه او تکون لک جنت یا ویتا د پاره یو باغ د انګورو د کجورو او تکون لک یا ویتا د پاره باغ من نخیل د کجورو وعنب د انګورو فتفجر الانهار خلالها سونه سخی اعتراضات مونږ به علاغه ومنو چې دا کارونه راتاو کی او روان کی ته نیرونه په میند دی کی تبجیرا پډیرو روانولو سره او تسقط السماء او تسقط السماء یا گزار کی ته په مونږ باندې اسمان څنګه چې ته ګمان کې کیسه پن یو ټوکړه د اسمان نه را باندې عذاب ټوکړې نازلې کنه او تاتی بالله یا راولی ته مونږ ته الله او ملائک مخامخ الله ملائک را ته بالکل پرن تراولا مونږ به دی ومنو بل اعتراض دا پیغمبر اعتراضات دي ښا څه سورته انعام کې تیر شیو څه په سورته فرقان کې را روان دي او یکون لک بیتون او یا دی ویتا د پاره یو کور یا دی ویتا د پاره یو کور من زخرف د سرو زرنا او ترقا فی السما یا توخیجی اسمان تا زمون په مخامخ خوخیجی خدا صرف برختل دم نمنو ولن نؤمن لرقیک مونږ نمنو خطل ستا برا تردی چې راوړي مونږ ته کتاب چې مونږ یې ولولو زمونږ په مخامخ برا یو کتاب راوړي چې تعالی الله حواله کو قل تورتو اے نبی اسلام د دې ټولو الله اکبر کبیر وی شل پاپړ او یو لوړ څنګه شل پاپړ او یو لوړ وتر आवाज غون پاپړ وای کنه دې دا بلا اعتراضات وک وی سو سنار کا او ایک لوار کا کنا قل اوایا اے نبی علیہ السلام خلق تو آیا سبحان ربی پاکوالی دی رب زمالرا زتاسو تا غرون ناخواکوم زتاسو دا کویانو دا اوبو دا نیرونو انتظام نکوم دا بجلو انتظام دا لزن نکوما زنی مگر بشر ما و رسول ما دا رسول دا کارو نیسو پیغمبر خدا کارونه نه چې تاسو سوای هل كنت الا بشر الرسول زه خو سره پیغام رسون کې ما دغه کارونه زما اختیار کې نه دي وما منع الناس ان يؤمنوا وما منع الناس ندی من کړي خلکو لرا چې ایمان وروړي چې کله وترا شي هدایت مگر دی خبر دی وئی ابعث الله بشر الرسول آیا را لګل الله یو انسان لره پیغمبر الکه تاسو انسانان نه د قران جوابونو ته وکړه تاسو انسانان یې نو الله رب العزت د پیغمبر هم انسان راولېګو که تاسو ملائک وې پیغمبر به فرشتہ را لېګلې وا نور وای مخ کې وای دا د قران جوابونه بنازلې ده قل تورتو اے نبی علیہ السلام لو کان فی الارض ملائکتون که چرتوی پا دیزمکا کی ملائک یمشون چی گرزیدی مطمئنین پا اطمینان سرا ددید ارمان بیا پورا شویو مطمئنین مستقرین ساکنین لنزلنا نازل کړي به مونږ په دیوان دی د اسمان نه ملائک رسول پیغمبر اے پیغمبر دی بار سار سویا قل تورتوایا کفا بالله شهیدا بیني وبینکما گواد الله پمن زما استاسو کې انه کان بعباده یقینا الله دې پخپلو بندګانو خبيرم بصیرا خبردار اولیدون کې ومن يهد الله اغه سوق چې هدایت ورته وکي الله هغه هدایت مندون کې دي ومن يضلل او اغه سوق چې بیلاری کې الله اغلرا فلن تجدا رتب انم مراغي د پارا اولیاء دوستان من دونه سوا د الله نا ونحشرهم او راجم وکوم دی لار پرز د قیامت په مخونو د غیبان دي عميان لاندا وبکمن چاړاګان وسم او کان ماواهم جهنم زید دی جهنم دے کلما خبت ہر کلے چ لمبی کمشی زدناهم سیرا نو زیاد بکم اغیلر لمبی دورا ذالک جزاؤهم دا سزا د دیدا
بانهم کفروا بآیاتنا زکه چې دی انکار کړو زمونږ د آیتونو نه او دی د آخرت نه انکار کاو وقالو او دی بویلا اذا كنا عظاما کله چې مونږ شو اډوکه ورفاتن زری زری انا لمبعوثون خلقا جديدا نو آیا مونږ با دوباره را پورته کولی شو په پیدایش نوې سره اولم يروا آیا دی نګوري چې اغه ذات لکه دی په ذهن کې دا راځي کنه چې مونږ زری زری شو نو مونږ بیا څنګه را پورته کیږو نو دی ته وایا پیغمبر آیا دی ګوري نه د اسمانونو چا پیدا کړی د ازمکه چا پیدا کړی نو کم ذات چې په دې ازمکه پیدا کولو او د اسمان په پیدا کولو قادر دی نو چې دا انسان زری زری شي بیا نشي پیدا کولی دا انسان لوی دی د پیدایش ګران دی کړه اسمان د اسمان ګران دی کنه د ازمکه ته وګوره د ازمکه ګول دا د کمزې نه کمزې پورې د محترمو سونه لوی ازمکه دا د دې په پیدا کولو الله قادر دی نو د دې ازمکه دا جوړولو پیدا کول ګران دی کده انسان نو چې هغه ذات د ازمکه او د اسمان په پیدا کولو قادر دی د دې په دوباره ژوند کولو قادر دی او کنه دی دا د باز بعد الموت دلیل دی او دا دلیل عقلی دی اولم يروا آیا دی نګوري ان الله الذي يقينا الله اغذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونو او زمکه قادرن اغه قادر دی علا پدی خبره ان يخلق چې پیدا کی پشان دی وجعل لهم اجلا لا ريب فيه او ګرځولې د دې لره نیټه چې شک پکې نشتا فابى الظالمون نو انکار کوي ظالمان یا پری خود ظالمانو ار یوسی سوا د کفرنا قلت ورتوایا لو انتم تملکونا که چرته تاسو اختیار لرلې د خزائن د خزانو د رحمت د رب زما نو دغه وخت کې به تاسو بن کړي ویغه خشیت الانفاق د وجد یری د ختمې دونا تاسو به چاته روپیا نور کو دا به ختم شي دا خو د الله خزانی دي چې لګي خرج کوي پای کې کمی نه راځي که چرته دا خزانی تاسو سره وکنا وکانه الانسان قتورا او دې دا انسان تنگزړی یا قتورا بخیلا یا کمی کون کې په خلکو په نفقه او خرچه کې دې لګه خرچه ور کوي دوی زر ختم نشي قتور بخیل دی آیت نه معلومیږي د رزق د خزانو مالک څوک دی صرف اور صرف یو الله او هغه دی ډیر جود او سخا والا کله نه چې د اسمانونو زمکه پیدا کړی کنه خرج کوي او ختمیږي نه خزانه نه پکې کمی راځي ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات یقینا ورکړیو مونږه موسی علیہ السلام ته 9 معجزې ښکارا پدې آیتونو کې واقعیا د موسی علیہ السلام ذکر کړي مقصد پکې تسلی ده او بل مقصد پکې دا د صورت خلاصې سره یو لګوا چې حق پرست پورې ټوکې کول دا سبب دی د عذاب څنګه بل خبره و پکې دا ذکر کیږي چې دا مشرکین د مکی چې دي کنه دا د فرعونیانو سره مشابهت کوي نو فرعونیان بچیو که هلاک شو نو دیبم هلاکی ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته 9 معجزې ښکارا فصل بنی اسرائیل تپوسو کده بنی اسرائیلنا کله چرال دیتا فقال له فرعون ورتوی انی لأظنک یقینا گمان کوم پتا یا موسی اے موسی مسحورا جادو کړي شوی وردا مخ کې آیتونه ذکر شو د نبی علیہ السلام نا دغه معجزې طلب شوی وکړه نو دارنګ د موسی علیہ السلام نم فرعون معجزې طلب کړي وي
خو فرعون او داغه تابعدارو بیا هم ایمان نو راوړلی هغه هلاک شو نو د مکی والو د مطالبه د دې مطالبه پورا نکړې شوې ځکه کده دې دراتون ارستم دی ایمان راوړلو نو هلاک بشي قال لقد علمت وی ورتا موسی علیہ السلام فرعون تا لقد علمت تا تخپت دا چې ندی نازل کړي دا معجزې مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر د عقل مند خبره و انی لاظنک یا فرعون مسبورا او ز ګمان کوم پتا اے فرعون د تبا کړي شوی لومبي فرصت کې وسر نرمي کړي دا خو کله کله بل لهجه سخته استعماله نه ټول عمر نرمي نه ټول عمر سختی په موږ مسلمانانو کې دا یو ډت شته چې مونږه کې دوه قسمه خلک یا ټول عمر نرمي ارزه نرمي لکه پستا په خاندان په کور کې خادي جوړ شوا غم راغي خلاف شریعت کارونه نو بس سبحان الله استغفر الله سوق جی بس ورګورو خو خدای داسې کولې نرم کړه خسړې لري دلته به نرمي نه کې ټو دی پوینټ شریعت حکم دار نور خلق دلا دین ته پورا نه دی راغلی د دین د خوګونه نه دی خبر اغي سره لګون ته وګخ کته وړه اغي دی دین طرف ته مایل کوا نو نه په یو نه باندې نرمي نه په یو نه باندې سختی نو باز خلق ارزه کې په خلو کې وروړي دا سبب نه کې وګوره موسی عليه السلام دیتا په نرمه خبرم کړی دا خو سخت خبره مو ته کړی مسبورا اے فرعون هلاکړي شویا فاراد ان يستفزهم من الارض پس ارادو کا فرعون چې او با سیدیلره د زمکینا حق پرس د کلینه شړل سبب د نزول د عذاب د کنا دی موسی علیہ السلام شړلو فاغرقناه د مصر د زمکینا الله یې مونږه غرق او غلرا او هغه چاله چې د سره وټولا وقلنا من بعده او مونږه اویلا رستو د هلاکت ددنا بن اسرائیل تموي اسكنو اوسیږي په دې ځمکه د مصر فرعونیان متغرق کو فاذا جاء وعد الاخره کله چراشی وعده د اخرت جئنا بكم لفيفا رابول منتاسو لرا جمع رابول تاسو لرا غونډه تاسو په یو ځای باندې راولو لفيفا د لفنه دی راتاول تویل کیږي ګډوډ هر ځای نه به مو د قبرونو نه راپورته کوو وبالحق انزلناه وبالحق نزل په حق سره نازل کړي موږ دا قران په دې آیتونو کې عظمت شان د قران او ترغیب ال القران چې د قران نزول په حق سره شوی دی په حق سره زمکه تر رسیدل دی د دې په میز کې تبدیلی نه راغلي وبالحق انزلناه وبالحق نزل په حق سره نازل کړي دی موږ دا قران او په حق سره نازل شوی دی وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او نه لګلی مونږ ته مگر زیری ورکون کې او ير ورکون کې وقرانا او دا قران فرقناه دا فرقناه معنا دا کنه فرقناه في التنزيل ليفهمه الناس جدا جدا مونږ نازل کړي لګ لګ مو نازل کړي په 23 سال کې منازل کړي دې د پارا چې ته په تدریج سره په کلاره دې د تعلیم ورکي اغي په پوي شي وقرانا او دا قران فرقناه مونږ جدا جدا نازل کړي دي مختلف وختونو کې منازل کړي جدا جدا منازل کړي دي یا دا قران مونږ تقسیم کړي دي الله وی څنګه مو تقسیم کړي دي او ګورا چرته اوامر نو چرته نواهی نو چرته احکامات نو چرته مواعظ نو چرته مثالونه نو چرته قصص چرته اخبار ماضیه نو چرته اخبار مستقبله
دا جدا جدا بیان شوی دی د صد پارا لتقرأه علی الناس دی د پارا چې تل ولې دی لره خلقو ته بیل ولې علی مکسن په آرام سره په دمه دمه دا نه چې د یو شپې ختم دی او د دوو شپو ختم دی دا به خلقو ته په دمه دمه لولې ښه لتقرأه علی الناس علی مکسن په آرام سره په دمه سره ونزلناه تنزیلا د قرآن د لګ لګ نازلېدو حکمت دا دی چې دا په پوی او یادولو کې اسانی نو قرآن د تلواری کتاب نه دی ښه چې زر زر تلاوت کې او په تلوار کې سپرازونو باندې ځان نه پوه کې سخوند او مزت نه نالي ال شاب زر زر ختم کوله تراوی نه دي ترلاوی دي نخ په کلار اطمینان سره دا قرآن بلولی الا مکسن په دمه دمه ونزلناه تنزیلا منازل کړي دي دلرا په نازل اول سرا قل اوه اے نبی علیہ السلام آمنو به او لا تؤمنو که ایمان راوړې په دې قران او که ایمان نه راوړې ان الذين اوتوا العلم یقینا کسان چې ورکړي شي ورته علم من قبل مخکې د دینا چې کله لستی شي په ای باندې پریوزی پزنو باندې سجده کوونکیا علم والا خلق قران چې ووري سجده الله ته کوي ويقولون دی وای پاکوال دی رب زمون لرا یقینا وعده د رب زمون خامخا پوره کړی شوی دا ويخرون للاذقان او دی پوریوزی پزنو باندې یبکون جاړي ويزيدهم خشوعا او زیاتی دی لرا خشوعا عاجزی قران کریم ولا عاجزی نور سیوا کوي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن مخکې وی خشوع ولا زیاتی عاجزی دلته یو کیفیت د خشوع بیانیا چې قران په دې طریقې سره خشوع سیوا کوي چې انسان ته عبادت ورخی سکی لکه دعا نو په دعا سره خشوع سیوا کیږي ښا ته یې سونه ډیر د الله نه سوال کې تاکي و خشوع راځي په دعا سره څه سیوا کیږي خشوع قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن د دې مخ کې سره ربط څه دی مشرکانو په نبی رسول الله ډېر اعتراضات کړیو نو دا آیتم دا غي د بعض اعتراضاتو په جواب کې نازل شوی اغي وی ته مونږ د شرک نه ولې منه کې ته چې الله ته आवाज کې او ته الله ته وی چې یا رحمان نو کومګ خپل خدای ته आवाज کو په یا رحمان سره نو بیا زکا دی ځان له خدای جوړ کړي وغه ته بیا رحمان الیمام اوي یو پیر نبی سلام مسکو سجده کې وی یا الله یا رحمان مشرکان وورید او د اعتراض وکړو چې ته مونږ ته یو الہ دعوت راکې نو ته چې خپل الله را مدد کې او رحمان را مدد کې دا دوه نشو الله جواب راولېګو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى دا خدای الله نمونه دی مړه الله اکبر کبیره قل ادعوا الله هو يا نبي عليه السلام ادعوا الله روب له الله یا روب له رحمان ايما تدعو فهر یو نم سره چې الله را بله فله الاسماء الحسنى نو الله لدی نمونه خيستا د خپل اجد د پاره یا رحمان وای یا رحمان یا رحیم یا کریم یا الله دا الله خيستا خيستا نمونه دي ولا تجهر بصلاتك جهر مکو په خپل دعا کې چې بچو چغه په دوا کې لګیای دا پزان ته چوي پرور وایا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت پټواله په مکوا چې دن پړل کې وې تلفظ په نکي وابتغ بين ذلك سبيلا د دې په میس کې لارو لټوا انت لګیا ورو لګیا وقل الحمد لله د سورۃ پاول کې څه ذکر شیو سبحان الذي سبحان
الحمد او سبحان دا الحمد نمخ کی کنا وګوره سبحان الله الحمدلله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا او اے نبی علیہ السلام الله اغزاد دے لم يتخذ ولدا قل الحمد لله دیتا مفسرین آیت العز وی دی آیت تا مفسرین سوی آیت العز سمطلب دا عزت آیت دا عزت آیت دی وقل الحمد لله تو یا حمدون دی اللہ لا آغازات لم يتخذ ولدا چه اللہ ندینی ولی ولدا ولم یکن له شریک فی الملک او نشته دی اللہ لا شریک پا بادشاہی کی ذکر مشرکان بوئی لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک مگر چې تا چاته اختیارات ورکړي ربا او تا ته ایسا ورکړي دا نو الله وی چې تاسو داسي وایي چې نشته دی الله لره څوک شریکا په بادشاہی کې ولم یکن له ولی من الذل او نشته الله لره مددگار د وجه د کمزورتیا نه چې په الله کمزورتیا راځي وکبره تکبیرا او لوی وای د الله په لوی ویلو سرا نو ګوره صورت کې څه ذکر کا سبحان الله وایا سبحان الذي اسرا بعبده نو قل الحمد لله نو الحمد لله وایا نو وکبره نو الله اکبر وایا او ګوره په دې آیت کې د درې قسم شریکانو نه پیو کا یو د ادنا شریکا شرکا په درې قسمه څنګه په دنیا کې شریکان په درې قسمه یو اعلی شریک بالا شریک یو ادنا شریک او یو درمیانه شریک برابر شریک څنګه شریکان په درې قسمه یو ادنا شریک بل برابر شریک بل اعلی شریک لکه سړی کاروبار کوي کنه د سره پارټنران په درې قسمه پارټنران په څو قسمه په کاروبار کې په درې قسمه کله کله ستا سرمایا 10 लाख ده خو چې تا سره کم شریک او پارټنر دی داغه 15 लाख شو نو دې ستانه اعلی دی که ادنا دی ستا 10 लाख سرمایه ده ستا د بل پارټنر تا سره 6 लाख ده نو هغه تانه ادنا شو که بالا ستام 10 लाख ستا د پارټنر هم 10 लाख تا هغه برابر شو که برابر نشوي اوس په شرکاو کې وګورئ پلار او زوی دی نو دا پلار چې دی دا د زوی نه اعلی دی کنه پلار اعلی او دا زوی د پلار نه ادنا او کدا سي دوستانی همزولی کلاس پیلوی یو بل سره برابرۍ نو تاسو وګورئ ولم يتخذ ولدا الله نه پکړي ادنا شریک هم نشتا اولادی نشتا اولاد ادنا شریک دی کنه دا الله اولاد نشتا ولم یکن له شریک فی الملک بادشاہی کے وسر سوک سیم ٹو سیم نشتا سوک برابر وسر بادشاہی کی نشتا مساوی شریک نشتا اللہ اکبر ولم یکن له ولی من الذل او اعلی شریکم نشتا دا اللہ اعلی شریکم نشتا او دا مضمون سورۃ الاخلاص کې بیان شوی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه اولاد شتا ادنا شریک نه بالا شریک شتا نه برابر شریک شتا او کړه دین علاوه بل قسم شریکینو بل قسم شریک نشتا په دنیا کې دا درې قسم شریکانو الله دا هر قسم شریک نه پاک وکبره تکبیرا سورۃ بنی اسرائیل کې سلور خبر بیانولې یو انکار د توحید نه سبب د نزول د عذاب انکار د معجزونا سبب د نزول د عذاب حق پرست د کلی نشړل سبب د نزول د عذاب حق پرست پورې ډرامې او ټوکې کول دا سبب د نزول د عذاب مخکې آیا